محمد رسول الله ته په دې سفر کې هغه کسان هغه امتیان هم ورشي. دویمه ډله محمد رسول الله هغه کسان ویني چې هغه په ولی کې په اوبو کې غوټې وي لیکن له اوبو څخه ډبرې راباسي او بیا هغه ډبرو څخه ګولې جوړي د هغو خوراک ډبرې وي. محمد رسول الله ودغه کسانو ته حیران شو. بیا له جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې ای جبرائیل دغه کم کسان دي چې دغه خوراک ډبرې ګرځېدلې دي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړي. جبرائیل ورته فرمایي چې دا ستا د امت هغه کسان دي چې هغه سود خوري. چې کم کسان سود خوري په روپۍ باندې ګټه غواړي، په نغدو روپو باندې ګټه غواړي، کاروبار یې له لاس څخه نه کېږي، د هغو ستا د امت د هغو کسانو به خوراک دا وي چې هغه به ډبرې خوري. الله اکبر. نن راسي زموږ ستاسو معاشرې ته، زموږ ستاسو په معاشره کې سود څونه عام شوی دی، د سود کمې طریقې دي او په کوم لحاظ باندې عام شوی دی. سود یوازې دې ته نه وایي چې تا یو چاته روپۍ ورکړې 1,00,000 روپۍ، هغه بیا تا ته 1,10,000 روپۍ درکوي. یا زموږ ستاسو په معاشره کې خو یوازې ودغه ته موږ سود وایو او صرف دغه صورت څخه موږ ځان ساتو چې پر پیسه باندې ګټه نه اخلو. اوس د سود طریقه څنګه ده او په معاشره کې خلک څنګه باندې مبتلا دي؟ د سود یوه طریقه چې زموږ ستاسو په معاشره کې ډېره عامه شوې ده هغه د کشتو په لحاظ باندې. موټرسایکل دی د 80,000 روپو، هغه د 80,000 موټرسایکل دی یو چاته په 1,00,000 روپۍ باندې ورکړي. ادا در دغه ځای پورې خو سودا صحیح ده چې تا د 80,000 موټرسایکل په 1,00,000 روپۍ باندې ورکړو، له هغه څخه دې 10,000 واخیستې، د میاشتې 15,000 روپۍ کشتونه دي. په دې سودا کې خو هېڅ خبره هم نشته. لیکن له دې وروسته بیا دغه سړی څنګه حساب کوي، له دې وروسته یې کاروبار څنګه وي چې کله هغه سړی یوه میاشت کشت نه کړي ورکړي، بیا د هغو 1,00,000 روپو موټرسایکل په 1,03,000 روپۍ شي. بیا که چیرې د کشتونه 2-3 میاشتې پاته کړو، بیا د هغو 1,00,000 روپو موټرسایکل په 1,10,000 روپۍ شي. دویم واري پر دغه سودا باندې خلک ګټه اچوي. دا خو زموږ ستاسو په معاشره کې شته نو، دا خبره خو عامه ده. ولې بانه یې جوړه ده، وایي ما چې تا ته درکړی وو د 10 میاشتو په پور باندې چې دغه روپۍ به ما ته په 10 میاشتې کې راپره کوې، یا به دغه روپۍ په 20 میاشتې کې راپره کوې، 5,000 به راکړې، 1,00,000 روپۍ به پرسې. لیکن ستا زما روپۍ راپساوي کړي دي، زه خو په خپلو روپو باندې ګټه غواړم. که چیرې دغه روپۍ ما ته رانغدې شوي وې، په دې باندې به ما کاروبار کړی و، هغه مرته صحیح ده و، ما خو ستا روپۍ بندي کړي. لیکن دغه شی په معاشره کې څومره عام ده. سودا سي په هر څو باندې وسوه، په 1,00,000 روپۍ وسوه، خدای دې دی کې چې یو 15,000 کاله یې دا روپۍ نه ورکړي، پر هغه باندې که 1 روپۍ زیاته سوه هغه 1 روپۍ سود بلل کېږي. دغه 1,00,000 روپۍ ټولې حرامې کړي. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې دغه د سود په شکل باندې د کشتو په شکل باندې سود عام شوی دی. دا خو یوازې پخوا به یوازې د موټرسایکلانو خبره وه، اوس دروازو والا ته ورسي هم درکوي یو شی، غالیو والا ته ورسي هم په دغه حساب یې درکوي، کړکیو والا ته ورسي هم درکوي، سپیکرانو والا ته ورسي هم درکوي، د مسجد چې کوم شیان دي هغه شیان لا هم په دغه حساب باندې ورکوي. لیکن مخ ته بیا ګټه باندې اچوي. داسې مخ ته ګټه باندې واچول سوله دغه ته سود ویل کېږي. او ډیر داسې کسان دي ما خپل لیدلی دي، زما شناخته دي، او داسې کسان ډیر کسان خو موږ تاسو باندې الله تعالی ولیدل، هر سړی ولیدل، څه 1,000 روپۍ جمع کېدې واري یو څه وخت مخکې سوي، بیا چې بېرته ځینې غلا کړي چې 1,00,000 روپۍ بیا جمع کړي، بیا به د میاشتې 20,000 روپۍ ورکولي. ډېر داسې ښه صوفیان خلک، شاهجان خلک، ښه په شریعت باندې برابر خلک وو، لیکن له هغو سره یې ټولې سرمایې یوړې. دوبۍ ته وتښتېدل که چیرې ولاړو. ډېرو کسانو هغو ته روپۍ ورکړې وې، څوک باندې خبر نه و. نو مطلب د خلکو چیش ګرځېدلی دی، مطلب یې صرف ګټه ګرځېدلی دی. روپۍ در کوم څونه ګټه راکوي، روپۍ در کوم څونه ګټه راکوي، اول وارې دا خبره کوي. او مزاربت خو ختم شوی دی. مزاربت خو دې ته وایي چې ته ما ته روپۍ راکړه، زما بخاري ستا روپۍ دي، ګټه مو سره نیمۍ ده، وایي سه زما د 3 حصې ستا دي، یا 2 حصې زما دي، 2 ستا دي. پخوا خو به دغه مزاربت کېدی، اوس مزاربت نشته، اوس د روپو خبره ده. وایي روپۍ لرې؟ و لرمې. څو روپۍ لرې؟ بس 2 لکه لرم، راکړه د میاشتې به 6,000 روپۍ درکوم. او داسې مې کسان لیدلی دي، په دا ما په خپله لیدلی دي شناخته کسان چې له چا څه 5 لکه روپۍ یوسي، بیا میاشته بعد هغه ته 6,000 روپۍ ورکړي. ما پوښتنه پسې کړې ده دا 5 لکه به چیش پساوي دي؟ وایي په پلانکي شي هم پساوي دي. لا دویمه پوښتنه وکړم، هغه یا ما پلانکي شي پساوي کړي. په مزاربت کې به شی هم معلومي، 1000 روپۍ ما تا ته درکړې،
په کوم شي باندې ته مصرفې هغه حساب او کتاب به معلوم یې په دې باندې زه موټرسایکل نه اخلم بس بیا بل شي په هغه روپو باندې نشي اخیستلی بس ته په هغه 15 لکه باندې خپل کاروبار شروع کړي د میاشتې شل روپۍ ورکوي بیا اخر واري څنګه طریقه ورسره کوي چې 4-5 میاشتې روپۍ ورکړي شپږمه میاشت ورته وایي 1 لک روپۍ تاوان وکړو بیرته هغه لک روپۍ راوګرځي هغه سړی مجبور شي بیرته 4-5 لک روپۍ خو 15 یې ورکړي بیرته 4 لک روپۍ یې جنیو شي بیرته خبره په تاوان کې ولاړه نو دغه د سودخور علامه ده سودخور به خوراک چی شوي د سودخور خوراک به د جهنم ډبرې وي نو جبرائیل علیه السلام ته فرمایي چې د الله رسوله ستا د امت هغه کسان چې هغه سودخاري هغه کاروبار کې حلال او حرام نه معلوم د هغه مقصد صرف روپۍ ډېرېدل وي نو د هغه خوراک به د جهنم ډبرې وي دا د محمد رسول الله د معراج واقعي دی د معراج په سفر کې محمد رسول الله خپل امتیان ویني